السلام علیکم دوستانو. تاسو به اوریدي وي چې په د سوشل میډیا په وجه باندې ګرفتاری چې نو هغه شروع شوي دي او په سوشل میډیا باندې چې کوم خلک کار کوي نو هغوی به چې دی نو اوس ګرفتاریږي. څوک به ګرفتاري، ولې به ګرفتاري، دغه وجه دی نو بالکل دا ستاسو سره شریکوم. دوستانو تاسو به زما سره په دا څنګ دا سړی اینه دا څوک دی؟ دا د پاکستان چې کوم هیومن رایټس دي د هغې د ګروپ ملګری دی. دا د هغه ګروپ کس دی او دوی چې دي نو د پېښور نه چې دی نو پېښور ته دوی تلي وو سایبر کرایم ته او د هغې نه هغې سټارټ اخیستی دی چې کوم خلک په سوشل میډیا باندې بې حیایي خوري. سپیشلي نن سبا په ټیک ټاک باندې یو ډېر په غټه سطح باندې بې حیایي روانه ده چې خلک لایو راځي او په هغې کې بیا خلک چې یو بل ته ټاسکونه ږدي چې دا ټاسک به ته پوره کوې که دا ټاسک تا پوره نه کړو نو زه به چې دی نو ستا آی ډي چې دی نو دا به زه بین کوم او بالکل هغه چې دی نو بیا چې کله ته هغه ټاسک پوره نه کړې نو هلته ستا سره یو اپشن چې هغه ته کلیک کړې نو دغسې د هغې آی ډي چې دی نو هغه په خطر کې اچولی کېږي. دوستانو لږ ساعت مخکې هغې یو ویډیو هم اپلوډ کړه چې د یو زنانه د خوا زموږ سره رابطه وشوه. زویا خان په نوم چې کومه آی ډي وه 2 میلیون فالوورز و چې د هغې آی ډي چې نو هیک شوې ده، بل چا هیک کړې ده. خو هغه دا خبره کوي چې هغې زما سره په رابطه کې ما ته دا خبره وکړه چې مونږ زما په آی ډي کې زما پرسنل ویډیوز وي. په ډراپ کې خلک خپلې ویډیو ساتي د ځان سره، پرسنل ویډیوز وکړي د ځانه او هغه چې دی نو ریلیز کړي نه، هغه پرایویټ کې ځان سره دغه کړي ساتلي او هغه چې دی نو پبلیک کړي نه. کله چې د دغه آیډیانې چې دی نو هیک شي نو بیا دغه ویډیوز چې دي دا پبلیک ته راشي او پبلیک چې دی نو هغه ویډیوز بیا وګوري. دوستانو یو خو ورته دا خبره کومه چې لومړی خبره دا ده چې زموږ څومره خویندې په دغه کې اخته دي هغه د دې سیزون نه بس کړئ او بیا که چېرې کوم خلک نه بس کړي نو بیا مهرباني وکړئ داسې مه کوئ چې د تاسو د ځانه داسې قسمه ویډیوز وکړئ چې هغه سبا دپاره ریلیز کېږي چې تاسو بیا د هغې دپاره چې دی نو سپومان یا په هغې خبرو باندې خفه یا بیا خودکشۍ ته جوړېږئ نو د هغې نه غوره خبره دا ده چې ستاسو د بدنامۍ سبب جوړېږي. نو د هغې نه غوره دا ده چې سړی داسې قسمه ویډیوز چې دی هغه د بې حیایۍ، هغه د کنځلو، هغه د وغیره چې څومره هم ګنده ویډیوز دي چې دا بیا سړی نه کړي چې د ځانه هم نه کړي یا چې کومې خبرې تاسو کوئ نن سبا او سپیشلي ډېر زیات ویډیوز ما له مخې له راځي. پرون ما یو ټاسک کوډ چې په هغې کې ګلچاحت کوم چې د ماویا په نوم باندې چې نو تبلیغ شروع کړی و هغه چې دی نو واپس راغلی دی او یو کس ته هغه نه چې نو ډیمانډ کړي چې ته خېټه ښکاره کړه که ته ما ته په ټاسک کې ته ما ته خېټه ښکاره کړه او خلک د خېټې دغه ډیمانډ کړي نو هغه ورته بیا خېټه ښکاره کړي. نو دوستانو زه بالکل موږ له د دې هیومن رایټس د دې ملګرو سره ملګرتیا پکار ده او چې څومره هم داسې قسمه خلک دی او داسې قسمه ویډیوز اپلوډ کړي، داسې قسمه بې حیایي خوري، د دغه خلکو اکاونټس چې دي دا موږ له دې ته مخې ته کول پکار دي چې دوی په دغه باندې ایکشن والي. نو بهي سلام کوم تاسو ته او الله تعالی دې تاسو په خپل میشن کې کامیاب کړي. دغسې قسمه خلک چې دی نو هغې بالکل د هغې مخنیوی پکار دی او هغې چې دی نو هغې ته د هغې روکتام پکار دی. د هغې د روکتام دپاره چې تاسو کوم قدم اخیستی دی بالکل موږ ستاسو سره یو او دا د نننۍ ویډیو د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان منیري راکړي اجازه. الله